بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیرپو ستاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق چې کوم دی کوشش کوي چې چاله څه ورکړي. نن دا یو فیملی بنسپتي، چڼه، لوبیا او دا بوری دا دې زنانه ته چې ورکړل کېږي نو اووه یې بچي دي او ډېر انتخابي ضرورتمنده ده او مجبوري یې بیان کړه، خپلې مجبوري یې دلته راوستې ده او دغه هر څه ورته میلاویږي. څو بچي لري؟ اووه بچي لري. خاوند یې څه کار کوي؟ دیاړي کوي. د دې حقدار یې؟ او جي مونږ ډېر بې وسه یو ځکه دې ځای ته راغلو ګینې مونږ چې وس کېده بیا به دې خوا نه راتلو. ضرورتمند یې؟ او جي. نو کتونکو زموږ په دې معاشره کې داسې ډېر خلک ضرورتمند دي خو مونږ توجه چې ورکو نو کونډو ته ورکو. کونډو ته په دې ورکو چې د هغوی خو یو واړه واړه بچي وي، بلې د ګټې وټې څوک نه وي. ګینې دې وخت کې هر سړی ضرورتمند دی چې یو سړي په 1.5 روپۍ ګوتۍ غوړي اخیستل نن هغه په 4.5 څنګه والي، نن په 2.5 باندې دا ډبې څنګه واخلي. نو ډېره زیاته ګرانه ده. نو په خپل چم ګاونډ کې د بې وسه بې کسه بې څوکه خلکو خیال وساتئ، د ضرورتمندو خیال وساتئ، د مجبوره خلکو خیال وساتئ. وګورئ سپینې جامې پسې مه ځئ چې جامې سپینه اچولې ده په نغري کې څه شته دی او که نه. نو ضرور یې مددګار شئ، ضرور یې مرسته وکړئ، نیتونه صفا کړئ او دا صرف خالص او مخلص د الله د رضا دپاره. ولې چې موږ به عمل بچ کوي، کردار به هم پاتې کېږي. نم لیډر بچ کولی شي او نم دا ډېر ښه او ډېر اله او ډېر زبردست او ډېر ښه دا خبرې موږ نشي بچ کولی ښه. او دا ضروري وګڼئ. موږ نه مرګونه هېر شوي چې مرګ ښخ دی، مرګ شته، د مرګ نه تېښته نشته او قیامت هم شته. نو مرسته مو وکړئ. دا زهر دی ښه، خو څوک داسې وړي دا زهر دی، زهر دا نه زغملی کېږي، دا درنوځي په بله. زه به په یو ورځ یو 2 افطاري چې کوم دی نو مزې وکړم، نو موږ یې هم نشو زغملی او بل ته هم وایو چې زهر دی غوره یو یې نسی. نو ضرور یې مدد وکړئ. ډېره مننه، خوشحاله.